حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقیموا الصلاة صدق الله العظیم. قرآن پاک کې د مانځه حوالې سره الله رب العالمین بنیادم ته ډیر کرته حکم ورکړی دی. د مانځه حوالې سره د الله احکامات قرآن پاک کې راغلي دي. مونځ یو اهم عبادت دی او د دې په ذریعه باندې الله رب العالمین ته بنده نزدې کیږي. قرآن پاک کې الله رب العالمین فرمایي اقیموا الصلاة، تاسو مونځ قائم کې. نو د مانځه د قائمولو صحیح طریقه چې بنده ازده کی او د هغې ټولو اصولو د هغې ټولو خبرو خیال وساتي، نو دغه بنده مونځ قائم که. بنده د اصولو خیال اونه ساتي، د احکامو خیال اونه ساتي او مونځ کوي، نو دغه مونځ دته خیرې کوي. حدیث مبارک کې راغلی دی کله چې یو بنده په صحیح طریقه باندې مونځ وکي او هغه مونځ د هرې خبرې پکې خیال ساتلی شوي وي، نو حضور علیه السلام فرمایي چې دا په یو جنتی خوشبوداره کپړه کې دا مونځ اونغستلی شي، راټول کړی شي او پورته اسمانونو ته ورسولی شي، د قبولیت مقام ته ورسیږي. او دا مونځ دته دعا کوي چې الله رب العالمین ستا داسې حفاظت وکړه لکه څرنګه چې تا زما حفاظت وکړه. همدغه حدیث مبارک کې دویمه حصہ دا راغلی ده چې یو بنده په صحیح طریقه باندې مونځ اونکه، د مانځه حفاظت یې اونکه، د مونځ د آدابو لحاظ یې ونه ساته، د مونځ د آدابو خیال یې ونه ساته، دا بنده چې د مانځه نه فارغ شي، نو د د سر نه پورته دا مونځ روان شي او یو څښاک کپړه وي بدبوداره، دا مونځ په هغې کې واچولی شي، اونغستلی شي، نو د په مخ باندې راواچولی شي، د په مخ باندې دا مونځ را اوویشتلی شي، راوغورځوي او ورته دا مونځ خیرې کوي. الله رب العالمین د تا داسې ضایع کي لکه څرنګه چې تا زه ضایع کړم. نو دا مونځ انسان ته که په صحیح طریقه باندې وشو دعا کوي او که په غلطه طریقه باندې وشي نو بیا خیره کوي. نو دا مونځ دا یو اهم عبادت دی، د دې ډېر زیات خیال ساتل پکار دی. الله رب العالمین بنده ته د مانځه حکم کوي، نو په دې مانځه ادا کولو سره الله رب العالمین ته په خپله فایده نه وي، بلکې بنده چې مونځ وکړي نور عبادات کوي، نو د دې ټولو فایدې دا انسان ته په خپله رسیږي. عرض دا چې د انسان عبادت ته الله رب العالمین محتاج نه دی، بلکې انسان محتاج دی چې الله رب العالمین نه ځان له د دنیا او د آخرت خیر او برکت وغواړي. نه د دنیا او د آخرت د خیر او د برکتونو قنجي هغه دا مونځ دی، نه د ټولو رحمتونو ذریعه د حصول دا مونځ دی چې بنده مونځ په صحیح طریقه کوي، د ټول رحمتونه په دنیا کې ملو شي، آخرت کې د عذابونو نه دته نجات ملو شي. یو حدیث مبارک ز تاسو خدمت کې عرض کم، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کم بنده چې کامل مومن وي او هغه په صحیح طریقه باندې منځونه کړي، نو دته به الله رب العالمین د قیامت دا ورځ مختصر کی، د د لپاره دا ورځ به دومره مختصری لکه دی چې 2 رکعاته نفل کوي او په هغې باندې څومره وخت لګي هغومره وخت به د ده لپاره د قیامت ټوله ورځ وي. ټوله ورځ څومره به اوږدی، خو د ده لپاره د 2 رکعاتو په څومره وخت لګي د هغې عمره د ده لپاره دغه ورځ وي. مطلب دا دی چې مونځګزاره بنده لپاره په ورځ د محشر دغه د انتظار ګړی د هغې تکلیفونه هغه به نه وي. مونځ یو اهم عبادت دی، د مانځه لحاظ ساتل پکار دی، د مونځ خیال کول پکار دی.
د جمع مانځه لپاره حضور علیه السلام ډیر احکامات ذکر کړي دي، قرآن پاک هم ډیر احکامات ذکر کړي دي. زه به تاسو ته یو خبره وکم. قرآن پاک کې ځای په ځای دا یو لفظ راغلی دی ورکعو مع الراکعین، او تاسو رکوع کوئ د رکوع کوونکو خلکو سره، یعنی رکوع وکئ رکوع کوونکو خلکو سره. نو ستاسو او د نورو خلکو رکوع چې یو ځای کېږي نو دا صرف د جمع په مانځه کې کېږي. د جمع نه علاوه د نورو خلکو رکوع نه یو ځای کېږي. د خلکو رکوعګانې ګډې وډې د چا مخکې وي، د چا وروسته وي، د چا اوږده رکوع وي، د چا مختصر رکوع وي. نو قرآن کې چې ځای په ځای ذکر کېږي ورکعو مع الراکعین، او تاسو رکوع وکئ مع الراکعین د رکوع کوونکو سره، نو د دې نه مراد د جمع مونځ وي. تاسو په جمع باندې مونځ کوئ. نو د جمع د مانځه اهتمام هم پکار دی. بل یو حدیث مبارک کې راغلی دی، حضور علیه السلام فرمایي وی کم خلق چې د جمع مونځ پرېږدي بغیر د عذر په کورونو کې ناس وي او د جمع مونځ پرېږدي بغیر د عذر مونځ ځان له په کور کې کوي، وی زما زړه غواړي چې زه د کلي هلکان نوجوانان راټول کړم او دغه خلکو له په کورونو باندې اور ور واچوم او دغه خلک پکې وسوځوم. خو بیا حضور علیه السلام فرمایل وی داسې ځکه نه کوم چې په کورونو کې بېګناه خلک دي، زنانه به وي یا داسې معذوره به وي چې هغوی ته د جمع د راتلو به عذر وي، نو هغوی به هم پکې په تکلیف کې مبتلا شي، یا په کورونو کې زناور به وي، څاروي به وي، هغوی ته به پکې تکلیف ورسي. د دې په وجه باندې زه د دغې خلکو په کورونو باندې اور نه ور اچوم. نو د دې نه موږ ته دا خبره څرګنده شوه چې د جمع د مونځ ډېر لوی اهتمام راغلی دی چې موږ او تاسو د جمع د مونځونو ډېر زیات خیال وساتو. مونږ چې جمع سره مونځ کوو یا ځان له مونځ کوو، که نفل کوو، که فرض کوو، که واجب کوو، که سنت کوو، که هر څه کوو، خو مونږ ته په مانځه کې د وسوسو مسله راځي، مونږ ته شک راځي، مونږ ته مختلف خیالات راځي. نو دا خیالات مونږ ته ولې راځي؟ بیا د دې علاج څه دی؟ نو دا یو خبره ځان سره یاد ساتئ چې غیر اختیاري خیالات، غیر اختیاري وسوسې، غیر اختیاري سوچونه په مانځه کې راځي. نو دا په دې کې ګناه نشته، انسان په دې کې ګرم نه دی، انسان په دې ملامت نه دی، انسان په دې ګناهګار نه دی. غیر اختیاري خیالات راځي، وسوسې راځي، سوچونه فکرونه راځي، بے اختیاري بنده په دې نه ګناهګاریږي. او داسې ضروري نه ده چې خامخا به تا ته سوچ نه راځي، تا ته به خیال نه راځي، تا ته به څه وسوسه نه راځي. خامخا څه ناڅه وخت کې په مانځه کې وسوسه به م راځي، خیال به م راځي، سوچ او فکر به م راځي، شیطان به د خامخا تیر وباسي. خو په هغې ګناهګار نه وي انسان. کم خیالات، کم سوچونه، کم فکرونه، کم وسوسې چې انسان ځان له زړه له په خپله راولي، په خپل اختیار سره سوچونه په مانځه کې کوي، نو دغې باندې مؤاخذه به کېږي، د دغې باره کې تپوس به کېږي، د دغې باره کې حساب به کېږي، او په دې باندې مونځ کمزوري کېږي. د مونځ د عبادت چې کم ثواب دی هغه پې نیمګړی کېږي. نو موږ به د دې خبرو خیال ساتو چې موږ ته وسوسې کمې په خپل اختیاري چې هغه رانشي، او کومه چې بې اختیاره وسوسې وي نو د هغې هم څه حده پورې علاج پکار دی. نو هغه بې اختیاره چې موږ ته وسوسې راځي د هغې، او کومې چې په اختیار سره خیالات او وسوسې راځي د هغې دواړو علاج پکار دی. په مانځه کې وسوسې، خیالات، سوچونه، فکرونه ولې راځي؟ نو دا د چارهدام مسله ده. بنده چې اودس چارهدام کوي نو دله پکار دی چې دی په صحیح طریقه باندې چارهدام وکړي. چې کله اودس چارهدام په صحیح طریقه باندې وشو
نو بیا دې انسان ته په مانځه کې خیالات، سوچ و فکر، وسوسې دا به نه راځي. په مانځه کې د وسوسو علاج هغه په چاردام باندې منحصر دی چې بنده په صحیح طریقه باندې چاردام وکړو نو دته به بیا وسوسې وغیره نه راځي. مونږ چې چاردام کوو نه یا خو د دنیا سوچ فکر کوو او که په جمعات کې ناس یو سبیل کې نه یو بل سره خبرې هم کوو چاردام هم کوو. نه د دې خبرو د وجې نه یا زمونږ د دنیاوي لغویاتو سوچونو د وجې نه زمونږ چاردامونه ګډوډ شي او بیا چې مونږ مونځ کوو نو په مانځه کې مختلف وسوسې مونږ ته پیدا کیږي. چاردام په صحیح طریقه باندې پکار دی. حضور علیه الصلاۃ والسلام نا صحابه کرامو تپوسو کوي د الله محبوبه د قیامت پر ورځ بستا امت ډیر زیات وي. د قیامت پر ورځ د تمام عالمینو نا شپږ شلې صفونه به جوړ شوي وي. د آدم علیه السلام نواله تر د نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره امتیان دي د دې ټولو نه به 120 صفونه تیار شوي وي. شپږ شلې صفونه به وي. په دې کې اتیا صفونه صرف د حضور علیه السلام په یوازې به وي. دا اتیا صفونه دا به ځان له د حضور علیه السلام په یوازې په دې کې به نور امتیان نه، دا به ټول د حضور علیه السلام آخري امتی. او د دې نه علاوه دغه باقي 40 صفونه پاتې شو نو دا به د آدم علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې چې څونه پیغمبران دي د هغې ټولو مشترک شریک صفونه وي. هغې ټولو امتیان به وي. نو د ټولو امتیان په یو ځای شي نو 40 صفونه شو او د حضور علیه السلام صرف دا یو امت دا به اتیا صفونه وي. نو صحابه کرامو د حضور علیه السلام نه تپوسو کوي د الله محبوبه د قیامت په ورځ به خلک ډیر زیات وي، د هر طرف نه هجوم به وي، هله ګوله به وي، ته خپل امتي په څه باندې پیژنې. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل زه به خپل امتي د چاردام چې کم ځایونه وینځلي د هغې نه به چمک خیږي، رڼا به خیږي. زه به د چاردام په دغه لوند شوي ځای چې هغه رڼا کوي د هغې رڼا نه به پیژنم چې دا زما امتي دی. نو چې حضور علیه السلام دا ارشاد وفرمای نو د حضور علیه السلام په نظر کې ځان راوستلو په غرض بعض صحابه کرامو به د چاردام ځایونه لږ ډیر وینځل، لکه لاسونه تر څنګلو پورې وینځل دا لازم دي. نو بعض صحابه کرامو د څنګلو نم لږ بره پورې اوبه به یې ورسولې، وایي چې ډیر ځای لوند شي چې ډیره رڼا کوي نو د نورو خلکو به یو شان رڼی، زما به لږه زیاته رڼی، ټول ناول نظر به په ما لګي. بعض صحابه کرامو به داسې کول. بیا د صحابه کرامو نه وروستو تابعینو هغې هم داسې کول. چا چې به خپې وینځلې، لاسونه وینځل، نه کوم ځای پورې وینځل فرض و هغه ځای پورې خو به یې خپې لاسونه ووینځل، خو د هغې نه به یې لږ زیات ځای لوند کو، وایي چې دا ټول ځای رڼا وکړي چې زه حضور علیه السلام ته ډېر واضحه ښکاره شمه. په دې غرض باندې زیات ځایونه به یې وینځل. زمونږ د امام اعظم صاحب رحمت الله علیه هغې د امت سره ډېر لوی احسانات دي. امام صاحب دا یو مسله مخې ته راوویستله، وایي تاسو د چاردام ځایونه چې څومره فرض دي همغه وینځئ، زیاتي ځایونه مه وینځئ. او وایي زه به درته مسله وښیم نو ستاسو به ټول بدن په ورځ د محشر رڼا کوي. امام صاحب وفرمایل وایي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د چاردام په شورو کې بسم الله الرحمن الرحیم اویلا، صرف دا تسمیه یې اویلا، نوې داسې شوه لکه د دا چاردام پرېښود دې په ځای د غسل وکړه د مانځه دپاره. چا چې چاردام کړي د هغه صرف د چاردام هغه اندامونه کم چې وینځلي هغه رڼا کوي، ابه ځلیږي،
او چا چې مانځه ته غسل کړي نو ټول بدن به ځلیږي او رونق به وي، روښانه به پړقیږي به. حضور علیه السلام به بل چا باندې نظر رستو پروزي، ړومبې به په دې بنده باندې نظر پروزي چې د ټول بدن ځلیږي، پړقیږي، رڼادار وي. نو امام صاحب فرمایلی د حضور علیه السلام د دې حدیث مبارک نه دا مسله راوته چې تاسو د چاردام په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم وایې، د دې برکت بدای لکه چې ټول بدن د دې مانځه د پاره لونکو او د لمبل غسل دی وکړو، نو ثواب د دومره شو او ټول بدن په ورځ د محشر دا برڼدار وي. د نورو خلکو باندې رستو نظر پروزي، پتا به اول نظر پروزي او ړومبې به د حضور علیه السلام ځان سره جنت ته بوزي. نو بیا دا د چاردام مسله شوه چې د شروع نه تاسو په بسم الله باندې آغاز وکړئ، لاس پورې کې د دې برکات به وي. بیا په چاردام کې نورې د دنیا خبرې یا د دنیا سوچونه فکرونه مه کوئ. د دې په وجه باندې زمونږ په منځونو زمونږ په عبادتونو کې خلل راځي، رکاوټ پیدا کیږي. علماء کرامو، علماء عظامو د چاردام د پاره دعاګانې ښودلې دي چې په هغه طریقه باندې چاردام وشي او هر اندام د وینځلو سره دعا وشي. نه چې اوس چاردام په صحیح طریقه وشو، مونځ ته ودرې تاله وسوسه، خیال، سوچ، فکر دا به نه راځي. اوس چاردام چې خلک کوي نو ړومبې خوله کې اوبه اچوي. نو خوله کې چې اوبه اچوي، اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، دا الفاظ اوایا. نه درځي پښتو کې وایا الله زما په دې ژبه باندې ستا ذکر راولې، ستا نوم اخیستل زما په ژبه جاری کې، او ستا شکر وستل زما په ژبه باندې راولې. دا الفاظ خوله چې اوبه پکې واچوي نو دغه ټیم کې دا دعا وکړه، یا الله زما په خولې زما په ژبه باندې ستا ذکر شکر راولې. دا دعا وشوه. اوس په پوزه کې اوبه اچوي نو د پوزې سره تعلق د بینولو دی، د خوشبو یا د بدبو تعلق وي. نو چې ته کله پوزه کې اوبه اچوي نو دا سوال وکړه چې یا الله زما په دې پوزه د جنت خوشبو ولګوه او د دوزخ د بدبویې نه زما دا پوزه په امن وساته. په دې طریقه پوزه کې اوبه واچولې شوې. بیا په مخ باندې چې اوبه راچې نو په دغه وخت کې دا سوال وکړه چې یا الله پر ورځ د محشر به مخونه د ګناهونو په وجه تورېږي، نو په هغه ورځ باندې زما مخ د تورېدو نه وساتې او زما دا مخ په ورځ د محشر رڼادار او چمکدار او سپین کې. دا سوال وکړه. بیا لاسونه وینځل وي تر څنګلو پورې، نو چې ښې لاس وینځې نو دا سوال وکړه یا الله زما له عملنامه په ښي لاس راکړي، او چې ګس لاس وینځې نو سوال وکړه یا الله د ګس لاس د عملنامې نه مې وساتې. نو د ګس لاس د عملنامې نه دې ځان وساتو، دعا دې وکړه، لاسونه وینځلي شو. د سر مسه کول دي. نو په دې وخت کې ته دا قیامت ورځ ځان ته مخې ته راوله چې پر ورځ د محشر د قیامت ورځ ډېره سخته وي. دا نور به راکوشوي، راښکته شوي، زما په دې سر کې دا مازغه به م خوټ کېږي لکه په کټوۍ کې چې اوبه غولی وي او خوټ کېږي. نو د قیامت په ورځ باندې زما دا سر د قیامت د ګرمۍ او د سختۍ نه وساتې او ستا د عرش د سوري لاندې ځای راکړي. د سر د مسې وخت کې د قیامت د سوري سوال وکړه چې د عرش د سوري لاندې مې کې. نو د سر مسه مو شوه. بیا په غوږونو کې مسه کول دي، لونده ګوته په غوږونو کې تاوخل دي. نو د غوږونو د مسې په وخت کې دا سوال وکړه یا الله په دې غوږونو باندې ما ته په دنیا او آخرت کې ښې خبرې، ښې فیصلې واورولې کې او د بدو خبرو د بدو فیصلو نه دنیا او آخرت کې ما ته امن او نجات راکړي. د غوږونو مسه وشوه. بیا د سټ مسه چې کې په الټه لمدو لاسونو باندې، نو په دغه وخت کې سوال وکړه
د قیامت نه پس په دوزخ کې اورونه به بلیږي او په دې باندې به خلق سوځي. نو اللهم اعتق رقبتی من النار، یا الله زما دا سټ د اور د دوزخ د اور نه آزاد کې، ما ته نجات راکې. یا دا سوالو که اللهم اجرنی من النار، یا الله د اور نه ما ته خلاصې او براءت راکې، نجات راکې. نو د سټ مسمو شوه، بیا د خپو وینځل دي، نو چې خیخ په وینځ نو یا الله په پل صراط باندې مې دا خپې او دا قدمونه د خویدونو ساتې، په پل صراط باندې مې قدم مضبوط کې. د خیخ په وینځلو شو په دې دعا سره. بیا چې ګسخ په وینځي نو بیا سوالو که یا الله په پل صراط باندې د تندکونو نه مې وساتې، په پل صراط د خویدو نه مې وساتې او قدمونه مې ثابت قدم کې، قدمونه مې مضبوط کې. دا سوال وکړه. نو په دې طریقه باندې چې تا چارهدام وکړه. اوس چارهدام کې ګوره تا دنیاوي خبرې نه دي کړې، تا چې کم سوچونه کړي دي یا کم خبرې کم الفاظ په زبان او په ژبه راوستي دي، نو هغه الفاظ مبارک هغه تا مناجات کړي دي د الله رب العالمین سره، هغه د الله نه سوال کړي دي، دعاګانې کړي دي. په دې طریقه د چارهدام وکړو. اوس د چارهدام نه پاسې نو په سیلې کېږه ما، په منډه کېږه ما، بلکې پاسه نو مخ په قبله ودرېږه او قبلې ته مخامخې اسمان طرف ته وګوره او په دې وخت کې دا خلاص مسواک غوته. حدیث کې راغلی دی انسان ته اختیار دی که دا غوته اوچتای او که نوچتای، خو دې دی وی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو دا دعا د چارهدام نه وروستو چې چا وویله نو په صحیح طریقه چارهدام د سر نواله تر اخره پای تکمیل ته ورسېدو. یو د چارهدام زیاتی مسله دا از د کول په کار بنده چې چارهدام وکي دی وی چې ماته د قبلې دو دعا داسې یو دعا یا داسې موقع ملو شي چې هغه دعا مې قبول شي، یا هغه موقع کې کوم سوالم کوم چې هغه سوالونه هغه دعاګانې مې قبلېږي. نو داسې یو موقع د تخیم چې هغه به زما د طرف نه تاسو ټولو ته تحفه وي او ما ته هم دعا کوي، او دغه لحظه کې چې تاسو کوم دعا وکړه تاسو یقین وکړئ هغه لحظه کې دغه دعا مقبول بوي، قبلېدو والا به دا به قابل قبولی الله به قبلی. نو هغه د قبلېدو مقام د چارهدام نه چې بنده را پاسېدو نو که په لوټه کې اوبه وي په هغې چارهدام کو، یا نلکې ته ناست د اوبو نلکې نه راځي او په هغې چارهدام کوي، او یا جمعات کې سبیل کې بمبې ته ناست د هغې نه چارهدام کوي. خو چې کلم د چارهدام نه پاسي چارهدام اخیری حد ته ورسي، تکمیل ته ورسي او چارهدام نه فارغ شي، نو د لاس په چونګ کې لږې اوبه به راوالي یو ګوټ قدرې او خولې ته به کې په ولاړه. نو دا سنت طریقه ده. اوبه په ولاړ اسکل دا خلاف سنت عمل دی. هر کله چې څوک په ولاړه اوبه څکي نو دا خلاف سنت عمل دی، د سنتو خلاف عمل دی. خو د چارهدام نه وروستو یو ګوټ اوبه په لپه کې راواله او خولې ته کې په خلاص راواله او په خلاص اوبه خولې ته کا، نو دغه یو ګوټ په ولاړ اسکل دا سنت دی او دا جایزم دی. اوس دې وخت کې چې کومه دعا دې وکړه دا قبلیږي. د چارهدام نه فارغ شوي او په دغه وخت کې پاسې دی یو ګوټ اوبه دې لپه راواغېسته او خولې ته دې کړه تیرې دې کړه، دغه وخت کې سوال وکړه چې څه سوال دی د الله نه وکړه دا مقبول دی، دا به خامخا الله قبلی. دا زما د طرف نه تاسو ته ټولو ته تحفه او دا د ګڼو احادیثو نچوړ ما تاسو ته ووی. په دې طریقه باندې چارهدام وشو، بنده فارغ شو. اوس چې په دې طریقه دی راشي مانځه ته ودرېږي نو سم خیال دې ته به د دنیا خیالات راشي نه. د دې مونځ دپاره د مخکې نه سوچ کړی دی، نه مخکې نه تیاری کړی دی، په یو داسې نهج باندې روانو چې د قدم په قدم باندې دعاګانې غوستې دي او چې د سره دعایي د الله رحمتونه وي، د الله برکتونه وي. نو د دې نه پس هم د انسان ته وسوسې راځي، کله به هم وسوسې نه راځي، اختیاري وساوس دا به نه راځي.
دته به اختیاري خیالات نه راځي، او کوم چې به اختیار نه هغې نه خلاصي نشته، هغه کرام شي، په هغې مؤاخذه نه کېږي، په هغې ګرفت نه کېږي، په هغې نیول نه کېږي، الله تپوس نه کوي، بنده پې نه ګناهګارېږي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مجلس کې نور صحابه کرامو سره ناست دی. دا روایت دی پس ویم چې ار چاته په مانځه کې څه ناڅه وسوسه به راځي، خامخا به راځي. د چا مونځ د اول نه تر اخره د وسوسو نه خالي نه، دته به خامخا څه ناڅه وسوسه، څه ناڅه فکر، څه ناڅه سوچ راځي، څه ناڅه خیال د دنیا دا به راځي. د آخرت سوچ که په مانځه کې راغی نو خو خبره دا مونځ هم د دې خبرو دپاره دی چې بنده پکې د آخرت فکر سوچ راولي ذهن ته. د دنیا د فکر خبره کوم چې څه ناڅه د دنیا فکر د انسان سوچ دنیا کې په مانځه کې راځي، خامخا دنیاوي خیال به راځي. نو حضور علیه السلام او فرمایل وی داسې څوک بنده نشته چې هغه ته د مانځه دوران کې څه وسوسه به نه راځي، دنیاوي خیال به نه راځي، داسې څوک هم نشته. هر څوک چې وي خامخا مونځ کوي، نه یو د دنیا خیال خامخا به راځي. وی داسې څوک نشته چې خیال به نه راځي. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پاسېدو او حضور علیه السلام ته فرمایل په سینه مبارک علاج کې او د الله محبوب زه یم کنه، زه به داسې مونځ کوم چې د اول نه تر اخره پورې په دې کې دنیاوي او پوټې شان خیال بم نه راځي. زه به بالکل A to Z مکمل صفا مونځ کوم، په دې کې دنیاوي خیال به نه راځي. حضور علیه السلام او صحابه کرامو انتظار کو چې حضرت علی به څنګه مونځ کوي، چې حضور فرمای خامخا خیال به راځي دنیاوي، او حضرت علی فرمای چې خیال به ماته نه راځي. نو حضور علیه السلام ورته وی چې زه ته یو 2 رکعاته نفل وکړه. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی د الله محبوب زه خو به داسې مونځ کوم چې په هغې کې هېڅ کله وسوسه دنیاوي خیال به را نه شي، خو ماته به څه انعام راکې. نو حضور علیه السلام ورته فرمایي علی ما کره کور کې 2 زغري دي، هغې کې یو زغره به تاله زه په انعام کې در کوم، خو که تا مونځ داسې طریقه باندې وکړو چې په هغې کې د اول نه تر اخره دنیاوي سوچ رانغی. وی حضرت علی رضی الله عنه ډیر خوشحاله شو او په منډې د 2 رکعاته نفل نیت تړلی دی، مانځه ته نیت وتړه. وی ډیر په خشوع په خضوع او په ډیر ښکلې طریقه باندې د آدابو لحاظ یې کړی او 2 رکعاته نفل یې وکړل تر اخره پورې. او چې سلام یې وګرځو نو داسې مړاوې را روان دی او داسې خفه دی. حضور علیه السلام لراغې صحابه کرام هم انتظار کوي چې حضرت علی به څنګه مقابله به ګټلي که به نی ګټلې، مونځ به بې وسوسې شوي که به نی شوي. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کله راغې حضور علیه السلام ورته وکتل، حضور علیه السلام مسکی شو. وی علی ولې مونځ دې په صحیح طریقه وکړه که نه؟ نه حضرت علی رضی الله عنه ورته په خندا شو، د الله محبوب ما خو مونځ د اول نه تر اخره پورې مکمل صحیح سالم کړی دی. وی چې کله دې سلام اړولو ته ورنږدې شومه نو زما زړه کې خوشحالي راله چې تا خو په صحیح طریقه مونځ سر ته ورسو، اړو څه وسوسه راته رانله. نو حضور علیه السلام نه خو د انعام وګټه، 2 زغرو کې به یو درکوي. نو وي د دنیا خیال مې دا راغی چې حضور دې 2 زغرو کې یو راکوي، نو دا خو 2 دي، یو غټه ده یو وړه ده، دې کې غټه به راکوي که وړه به راکوي. نو حضور علیه السلام چې دا واورېدل نورو صحابه کرامو چې دا واورېدل هغوی هم وخندل، مسکا یې وفرمایله. نو معلومه شوه چې د انسان مونځ د وسوسو نه خالی کېږي، خامخا څه ناڅه وسوسه څه ناڅه خیال د دنیا راځي به، خو دا بې اختیاره چې راشي نو انسان پې ګناهګار نه دی. انسان چې دا د مونځ حساب په د دنیا حساب په مانځه کې شروع کړي نو دغه باندې بیا انسان ته نقصان رسي او دی پې بیا ګناهګاري قصدن آمدن.
لکه یو سړی و جمعات کې جمع سره مونځ یې وکړو او چې سلام وګرځېده نو امام صاحب او مقتدیانو شک پیدا شو. دا سوچ یې کو د ماسخوتن مونځ و چې امام صاحب وی چې 3 رکعات وشو که 4 رکعات وشو. نو قوم هم شک 6 و 5 کې او شک کې چې 3 رکعات وشو که 4 رکعات وشو. امام هم په دې شک کې دی. اوس په دغه ټیم کې یو اجي صاحب پاسېدو وی خدای مخه رکعاتونه پوره 4 شوي دي 3 نه دي شوي پوره 4 شوي دي تاسو اسې شک دی. امام صاحب ته وی مولوي صاحب تاسو اسې شک دی رکعاتونه پوره شوي دي. وی ته د سنه وی دا ټول په شک کې او ته وی چې پوره 4 شوي دي. هغه بابا وته وی حاجی صاحب وی مولوي صاحب بے ادبی دی معافی خو زما 4 دکانونه دي او زه روزانه د 4 واړو دکانونو حساب کوم. نو نن په هر 4 رکعات کې د ماسخوتن 4 رکعات فرض کې په هر رکعات کې د یو دکان حساب کتاب کوم. نو ما اوس تر 4 واړو دکانو حساب کړی دی په مانځ کې او تاسو پکې لا شک دی چې ما 3 کړی دی او که 4 تاسو پوره 4 کړی ځکه ما پکې د 4 دکانو حساب کتاب کړی دی. نه معلومه شو چې دا حساب کتاب په مانځ کې راوړل او دا سوچ فکر کول دا قابل مؤاخذه په دې باندې الله به تپوس کوي دا مونږ نوي دا د دنیا اسې یو دوکه د خلکو لور کوي چې ما مونږ کو ځان لم دوکه ور کوي ما مونږ کو نور د دنیا حساب کتاب یې کړی. داسې بل یو سړی و نه جمعات سره خوا کې مارکیټو دکانو نه په هغه دکان کې د لوپټو د رنګولو دکان و. دغه سړی جمعات ته راغی او د 4 رکعات نفل نیت یې وتړه چې 4 رکعات نفل نیت یې تړلې دی. اوس مولوي صاحب فارغ ناست دی هغه ورته ګوري او د دې مولوي صاحب دا خیال دی چې دا سړی 4 رکعات کوي چې دی خطا نشي. نو مولوي صاحب ورته کتل دغه سړی 1 رکعات مو کو 2 مو کو او چې 3 مو کو په ولاړې سلام واړو چې په ولاړې سلام واړو. مولوي صاحب په سیاوال یا لکه راو ګرځا دا تا خو 3 رکعات وکړه غم په ولاړ سلام دا 3 رکعات تیم پوره نه ک سچل د باندې شو که سم مسله ده. نو ته مولوي صاحب ما نه لوپټا رنگول لچاروړې و دکان ته نو مې رنگ کړم دا قران ایره د چې کم ځای می خدانو ما وی چې راشه یو 4 رکعات نفل وکا نو کې دي شي خدای رحم وکي لوپټا دې پیدا شي. نو په مورس کې مې ډیر سوچ کاو نو پړم می رکعات کې سوچ کوم چې لوپټا به کم ځای مېخي په 2م کې سوچ کو چې کم ځای به پرته په 3م کې راته په ولاړ یا چونو بسړو پینو شم سلام می واړو او راله مزور دکان ته زر زما چا غلو پټا هغه سړی لور کم ته چا چې وا. نو اوس دا طریقه باندې منځو نو شي چې د دنیا حساب کتاب پکې کې نو په دې طریقه چې منځو شنو دا خو وسوسه هم راځي او په دې باندې تا ته برکت نه ملاويږي. په صحیح طریقه خالص منځ چې دی او نو دغه بیا قابل قبول وي او په دې باندې دنیا او آخرت کې خیر برکت ملاويږي. د منځ لپاره علماو د دنیاوي سوچ نه بچ کېدو لپاره مختلف دینی سوچونه مخې ته کړي دي او راوړي دي چې انسان په هغه طریقه باندې منځو کې نبی عدد د منځ قابل قبول بوي. چې کله بندا منځ طرف ته تکبیر تحریمه کې لاسونه پورته کی د غوګونو پوسکو پورې لاس اوړل ضروری دي او غوګونو سره لاس لګول ضروری نه دي. د غوګونو پوسکې سره لاسونه جنگول او لګول دا ضروری نه دي خو لاس اوچتول دا سنت طریقه ده. نو په دې طریقه چې لاسونه پورته شي نو د لاسونو د تلی دا به قبله طرف ته مخامخ شي. په دې طریقه باندې او درې دی لاس ته پورته کنو. په دې وخت کې دا سوچ وکا چې ما د دنیا د سوچونه فکرونه شاته پرې خودل او الله ته مخامخ او درېدم. دنیا میں ټوله شاته کړه او پروردگار ته مخامخ او درېدم. په دې طریقه باندې نیت ته وتړ تکبیر تحریمه او ویل شو الله پنامه شه. نو کناری نه سړی وی عمرس کوي نو د لاسونه دواړه لاس پنامه چیک دي نو د نامې نخکته بلاس کی دي دا د نارینه د پاره مسنون طریقه ده.
او که زنانه وي نه هغوی به په لوپټه کې د سینې د پاسه لاسونه کیږدي، پورته لاسونه وږدي. زنانو لپاره دا د مونځ صحیح طریقه ده. اوس بنده چې رکعت ته ولاړ دی، تکبیر تحریمه یعنی الله اکبر وی نیت یې وتړو، نو دی به سترګو په ګوټ کې یو خوا بل خوا داسې نه ګوري، بلکې دی مخامخ به هم نه ګوري، بره به هم نه ګوري، بلکې کوم ځای چې د ده تندې لګي هغه ځای ته به ګوري. نو د تندي ځای ته به ګوري، کوم ځای باندې چې ځمکه باندې تندې لګی نو هغه ځای ته به ګوري، او دا سوچ به کوي چې د دې خاورو نه پیدا یم او په دې خاورو کې به ایښودلی کېږم، دفن کېږم به. په دې طریقه باندې غونډ رکعت کې د دا سوچ وکړه چې د خاورو پیدا او همدې خاورو له به ځم، چې دا سوچ یې وکړه. بیا چې رکوع له لاړه، رکعت خو وشو، رکوع له لاړه، نو د رکوع په دوران کې دی به یو خوا بل خوا داسې نه ګوري، مخامخ به هم نه ګوري او ځمکې ته به هم نه ګوري، بلکې دی به د خپلو خپو ګوتو ته ګوري، نظر به د خپلو خپو په ګوتو ساتي. نو په دغه وخت کې دا سوچ به کوي چې انسان وفات کیږي، نو د دا روح د خپو نه شروع شي، دا روح ته نه وځي، په مزه مزه وځي یو اندام، اخر کې په سپیمو باندې روح پروازو کې سړی وفات شي. نو زه به هم یو ځل مرم، ډېرې دا سوچو کې د خپو ګوتو ته دې ګوري، د رکوع په دوران کې سبحان ربی العظیم دې مو یو دا سوچ دم کوي. په دې طریقه رکوع وشوه. او که په سجده باندې پروت دی، نو په دوران سجده کې دی به سترګو ګوټ کې یو خوا بل خوا نه ګوري، بلکې دی به د سجدې په دوران کې د خپلې پوزې د سر ته ګوري، په نظر سره، په خپل وس سره، د کوشش سره چې څومره ورته ښکاري اسانتیا سره، دی به د خپلې پوزې سر ته ګوري او دا سوچ به کوي چې انسان په قبر کې کېښودلی شي، نو د ټولو نه اول د دا پوزه دا به خوري کېږي، نور بدن رستو اول به پوزه په خوري کېدو شروع کېږي. بیا چې بنده التحیاتو ته کېناسته، نو د سترګو په ګوټ کې یو خوا بل خوا دې نه ګوري، بلکې خپلې جولې ته به ګوري. التحیاتو دوران کې خپلې جولې ته به ګوري او دا سوچ فکر به کوي چې پر ورځ د محشر زما د ټولو عملونو نه به زما جولې ډکه وي، او الله پاک به تپوس کوي زما په جولې کې زما عمل به پروتي، د دې مطابق ما سره حساب کتاب به کېږي. نو بنده به دا سوچ په التحیاتو کې وکړي. بیا چې کله سلام اړوي، نو سلام د اړولو په وخت کې څومره چې د ده دا سټ تاویږي، خو ډېر به نه تاوی، خی طرف ته دومره به دا مخ وګرځئ څومره چې په سهولت او په اسانتیا سره داسې ګرځي تاویږي، په سهولت سره مخ به وګرځئ خی طرف ته. او دا سوچ به کوي، دی الفاظ په خولې وی، نه دی الفاظو ته سوچو کې چې دی وی السلام علیکم ورحمت الله، نه دا سوچ دی وکړي چې دا سلام زه چاته اچوم. خی طرف باندې کرامن کاتبین کې نیکو اعمالو لیکلو والا فرشته ده، زه دا سلام هغې فرشتې ته کوم. زنانه دی دا سوچو کی، او نارینه چې په جمع باندې مونځ کوي نو هغه دی دا سوچ مو کی چې زما خي طرف ته په خې اوږه چې کوم فرشته ده نو هغې ته سلام کوم، او خي طرف ته رانه کوم مسلمانان رونه ولاړ دي نو هغوی ته سلام کوم. بیا چې ګس طرف ته سلام اړی زنانه یا نارینه، نو دوی د سلام اړولو ګس طرف ته چې مخې واړو نو دا سوچ به وکي چې زه دا سلام په ګس اوږه کوم فرشته ده هغې ته کوم. او که نارینه په جمع باندې مونځ کوي
نارینه د دا سوچ مو کی چې په ګس او ګچ کم فرشته مقرر ده هغه تم سلام کوم او ګس طرف ته چې کم مسلمانان رونه موجود دي هغه تم سلام کوم نه چې په دې ترتیب باندې چا مرزو کونو تاسو وای د ته په مرز کې بیا بس خیال راشي نه ته نور سو وسوسې وراشي کله بم ناراضي نو زمونږ چې څومره نقصان کیږي او زمونږ دعاګانې نه قبليږي دا غي اصلي وجدار چې مو مرز په صحیح طریقه نه کو غني اوم هغه مرز دي چې د خلکو په مړې سورلې را ژوندې شوي دي. یو بزرګ په لار باندې روانو خپل پنډې د خر د پاسه ایښه او خرې د پړي نه نیولې دی او مزل کوي په صحرا کې هغه خر کېناستو لتې وټکولې مړ شو. اوس دا بزرګ جاړي چې خدای ز په دې دشت بیابان کې دا پندو کې بز سنگ وړم خر خو په ځای پرې د مزه مړ شو خو زما دا پندو کې پشا سنگ او ماته خو ډیر لوی مزل سفر پاتې دی. نو دغه بزرګ د مانزه لپاره نیت تړه مانزه ته 2 رکعات نفل وکړل او چې کله فارغ شو لاسه پورته کی الله پر وز د محشر جمع دی کین استاد عمر اختیار او طاقت او وستا نو اوسې راته جمع دی کې پورز د محشر کې جمع دی شي ماته څه فائدہ ده اوسې را جمع دی که زما دا پند دی یو ځای نه بل ځای ته را سره یوسي ماما بوج دی الله پاک دی بزرګ چې دعا وکړو په مخې لاس راخکلو نه مخکې خر په خپل ځای واپس ولاړو ساروي واپس را جمع دی شو نو هغه منځونه دي هغه 2 رکعات مونږ بسلو 200 زر رکعات او کو زمون په کار نه کیږي وجه دا غوي منځونه په صحیح طریقه باندې او زمون منځونه ګډوډ دي نو زمون په کار نه کیږي. دا کم ترتیب د مانزه او کم د 10 چاردام ترتیب چې ما او خودلو په دې ترتیب باندې ک تاسو مونږ کو نو لاس دعا ته پورته کول خو لوی خبر لاس بده نه پورته کړي خدای به دړه ته ګوري چې دې کې سدي دې سغوستل غواړي هغه ارس کارونه بدل الله کوي نه په صحیح ترتیب باندې منځونه کول پکار دی. الله دې زمونږ استادو منځونه په صحیح طریقه باندې جوړ کی کم منځونه باندې چې الله د رحمتونو وعده کړی دی هغه منځونه دی الله په مونږ باندې ادا کی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. الہ العالمین زمونږ په حال باندې رحم او کرم وکړي. زه په خپل بیمارم نور چې څومره مسلمانان بیماری الله ټول له شفای کامله عاجله د نیک عمل لپاره ورکړي او کم خلق اهل اسلام بردگانان وفات شوي الله مغفرت نصیب کړي او د ټولو قبرونو ګلو ګلزار او د جنت باغچې وګرځي. خصوصا زما والد محترم الله قبر د جنت باغچه کې نور زمونږ د خاندان د اوریدونکو د ټولو خاندانونو څوک چې دا بیان اوري یا څوک په نت په ذریعہ باندې په سکرین باندې ګوري الله ټول له خیر اجر او ثواب ورکړي هر قسمه پریشانه د ټول لری کې زمونږ په کورونو کې په عمرونو کې په رزق کې په ژوندۍ کې ټول له برکتونو واچي زمونږ اولاد الاولاد خدای پاک تر قیامت استاد دین خادمان وګرځي د ملک ته پاره دو کې الله امن او امان پکې راولې د هر قسم شر فتنه فساد نه زمونږ د ملک محفوظ اوساتي زمونږ زندګو کې خدای پاک مونږ ته او خود لکه دین اسلام زمونږ د ملک خصوصا او نور اسلامی وطنونو کې عموما راولې اسلامی نظام قائم کې الہ العالمین په مونږ باندې رحم او کرم وکړي. زما نارینه رونه مانه د دعا درخواست کړي الله تعالی خیر او برکت ورکړي چا چې سو حاجتونه الله ټولو حاجتونه پوره کړي زما خويندې وي بیماران وي یا سنور حاجتونه وي الله ټولو له خیر او برکت ورکړي زما خور کوم چې دینی خور د الله تعالی خیر او برکت ورکړي او هر قسم حاجتونه داغوي پوره کړي زمونږ په کورونو کې زمونږ په اولاد کې زمونږ په ژوندۍ کې زمونږ په رزق کې زمونږ په مال حال کې زمونږ په هر څه کې خیر او برکت خوشاله راولي په اخر وخت کې په جبه کلمه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.